السلام علیکم. زه اوس راتلم حیات آباد نه صدر ته سکار مې وم او بی آر ټي کې راتلم، ګاډی مې نه راوستو، خو د سی ان جي د بندش په وجه په بی آر ټي دومره رش دی چې نارملی په هغې کې 3.5 لکه خلک راځي، نن به په زما په اندازه 15 لکه خلک وي. او دا صرف په دې وجه چې د حکومت نااهله پالیسیانې دي. د ګیس قیمت 200% سیوا کو، هغې سره په سی ان جي مسر شي او سی ان جي اسوسییشن هغه بند کړی دی. یا خو د حکومت دا پلانینګ دی چې د دې خلکو حوصله ګوري چې دوی د څومره پورې دا برداشت کولی شي چې مونږ ورسره څومره ظلم کو او هغوی خاموشي. نو کو دغه یي خو بیا عوام له پکار دي چې ورته خپل ځان وښیي چې مونږ څومره پورې برداشت کوو. کو دا نه وي نو دا څه چې کوي دا خو ډېر بد حل دی. روزانه ملک تباهۍ طرف ته روان دی، څخه کېدو طرف ته نه دی. نو الله دې رحم وکړي په پاکستان او الله دې پاکستانیانو څه سبب وکړي چې دې نااهلو نه خلاص شو او سوچ پې وکړي. په سوچ کې څه ګناه نشته.